بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا میاشت مغفرت میاشت د توبې میاشت مو شکر کوو د الله تعالی څه یو ځل بیا مو ته الله تعالی دا میاشت مغفرت میاشت نصیب کا. دا خوش قسمته خلک وي زغو ته دا میاشت یو ځل بیا نصیب شوه. تاسو خپل سترګې غړو. مو د خپل کسو څه تیر کالې ځنې کسان وو څه غادي روژې میاشتې کې زنده وو، خو بیا دوباره دا میاشت ورباندې رانغله. الله تعالی انسان ته یو بیا فرصت ورکوي، بهانه لټوي. غا کریم ذات بهانه لټوي د انسان توبې دپاره، د انسان مغفرت دپاره، چې د انسان توبه وباسي. خو کوم اهم خبره دی د توبې کې، د توبې خپل شرطونه دي. دا خبره خو صحیح دی څه قرآن مجید کې څه انما توبة للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما. څه کله چوک توبه وکي خو بیا نږدې ټایم کې بیا ګناه وکي، ګناه نه بیا نږدې ټایم کې توبه هم وکي، نو الله تعالی ډیر مهربان دی. غا توبه به قبول شي، خو ځنې شرطونه دي غا دپاره. ټولو نه اهم شرط غدا دی، پکار غته مو سوچ وکړو. دا اول نه پکار دی، سوچ پکار دی. څه توبه د الی قبلیږي، څه کله د چا والا مال د خوړلې دی، د چا حرام حق کوم دی غته خوړلې دی، پردی حق د ضایع کړی دی، چا نه د غصب کړی دی، پټی د غصب کړی دی، لیار د غصب کړی دی، پیسې د غصب کړی دی، د یتیمانو مال د خوړلې دی، رشوت ته خستی دی. د اول مال واپس کړه، علی توبه کیږي. که چېرې ته یې څه نه لکه نن سبا یو فیشن کوم راوتلی دی، څه کله نوکري ټایم وي، نوکري ټایم کې به غا مختلف قسم ته غا رشوتونه خلي، غا هر څه خلي. په پنشن باندې راوځي، بیا سپینې کپړې واچي، سپینه ټوپي په سر کې او تسبیح ورسره وي، څه ما توبه دی. دا توبه نه قبلیږي، د توبې ضرورت نشته دی. او دا مو ټول خپل سترګو سره د کسو هغه ټایم کې ته سوچ وکړه. او بله خبره دینه کومه ګرانه خبره دی، غدا دی چې دا ته اوس کې واپسې څنګه. لکه مثال یو کاس دی څغه یو ځای کې یو روډ باندې ولاړ دی، هغه چا نه رشوت واخیستو، یو ګاډی تېرېږي هغه نه رشوت واخیستو. اوس هغه کاس په ته اوس څنګه یوتی، هغه کاس په ته اوس معلومې څنګه څه کله ته توبه وباسې یا کوم هغه ته خپل مال واپس کړي، هغه خو لاړ، هغه چوک دی، هېڅ پاته نه لګېږي. نو دا دوستانو دا حقوق العباد دي، دا د بندگانو حقوق دي. الله تعالی د بندگانو حقوق نه معافوي، حتی دوره پورې سخت حکم دی د بندگانو حقوق. زدی باندې انسان سوچ وکي چې د چا حق زه راوانخلم، یې چې شهید ته هر یوه ګناه معافیږي، شهید. خو د حقوق العباد کوم دي، د بندگانو حقوق دا نه معافیږي، ځکه یې چې د چا حق ضایع نه کې، د چا حق ونه خورې. نو ټولو نه اهم شی، ضروری شی توبې کې غدا دی. اول دا څه کوم مال تا خوړلی دی، چا حق تا لاندې کړی دی، او هغه حق ته پکار دی هغه ته ورته ویر کې، او دی به باقاعده تپوس کېږي. ځکه خو څه کله جبرائیل یوې ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه خبرې کوي، حدیث تر دی، غوره ټول حدیث نه یم، خالي یو خبره هغه ناکوم. غدا دی څه کله رسول الله ورنه تپوس وکړ، ورته دی څه یا رسول الله دی جبرائیل ته څه، ای جبرائیل آیا داسې وخت شته دی څه وخت کې فرشتې مو بندگانو پورې خاندي؟ څه او شته دی، څو ځایان شته دی. یو ځای دا دی څه کله یو زمیندار لاړ شي خپل پټي ته، خپل پټي کې غځای کې پڼه کوي یا څه کوي یا پټی شمع کوي. مثال پټی شمع کوي او لږ بل والا کومه پاڼه دی که نه، هغه پاڼه ورسره لګوي، دې وجې نه چې ما دا پټی ستر شي، د ما کوم پټی دی دا پټی م ستر شي، د کوم پلاټ دی د ما والا پلاټ لږ ستر شي. او دې پورې فرشتې خاندي، فرشتې ورته یي چې دا کم عقل وکسه، 22 قبر ته روان دی او دا دینه پاتې دی، دا پټی دینه پاتې دی. او دی وجې نه دا اوس کې ځان دپاره کوشش کوي چې ما پټی ستر شي. فرشتې دي خبرې پورې خاندي، 22 قبر ته روان یې او ته ځان دپاره پټی ستری. او یو بل ځای کې چې فرشتې ډېرې خاندي، هغه ځای دی چې کله یوه ښځه کله وفات شي او هغه کله چې قبر ته کوزئ، مو علاقې کې هم دا رسم رواج دی چې بیا هغه ټایم کې قبر نه پردې ولګوي.
پردې ولګي چې دا ښځه دی ښځه د کوزئ. فرشتې ډېرې خاندي څخه دا ښځه چې کله زنده وه بازارو کې به ګرځي دغه ټایم خیر و اوس کې مړه شوه اوس خو ورسره چا کار نشته دی که مړه دی خال قبر نه ډارېږي مړي نه دن ډارېږي قبرستان نه دن ډارېږي تازه مړی شوی دی ټول خال مرګ نه ډارېږي دغه ټایم کې خال بیا پردې کې فرشتې خاندي څه او کمکلو ته څه کله خپل عزت خپل ابرو خپل ناموس عزت تا کول هغه عزت خیال به ته هغه ټایم کې ساتلی و څه ویلې نرینه نه بغیر د څي بازارو کې شاپینګونه کوي دې پورې هغه خاندي. نو دوستانو خبره مو دا کوله چې توبه هغه ټایم کې بیا څه فایده کوي چې کله مړېږي قبر ته یې کوزئ توبه هغه ټایم کې دی چې بازار ته هغه ټایم کې ماڅي او توبې دپاره ډېر زیات ټایم دی الله تعالی ډېر ټایم ور کړی دی خو دا ځای کې بیا دا یې څه ولیست توبتو للذین یعملون السیئات څه څوک توبه وباسي خو هغه ټایم کې بیا توبه نشته څخه بد کار وکړي بد کارونه وکړي خو بیا هغه ټایم کې کله څه فرشته یې ولیده حتی اذا حضر احدکم الموت څه کله فرشته د مرګ ولیده نو هغه ټایم کې بیا د توبې وخت ختم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.